حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې کله مال یو کس راشي او په دې کې 99 غلطي وي او یو کار دې سم کوي 99 کارونه غلط کوي او یو کار سم کوي نو زه به د دې انسان دی یو کار ته ګورم د 99 ته نه ګورم ځکه چې دې مال د اسلام نیت نه راغلی دې مال ملاقات نه راغلی دی دې ما سره ناسي ما سره خبرې کول غواړي ما سره ملاقات کول غواړي زمانه سجده کول غواړي د ما فوکس په کم دی په دې یو نه کې باندې وي په دې یو کار باندې وي زه به د 99 کارونو ته چې کوم غلط کیږي ته نه ګورم اصلا دا سړی متنفر شي دا سړی د دین نه لري پاتې شي نو فرمایي چې کله زما مرید مال راشي او هغه اصلاح کول غواړي زما مرید وي او په دې کې 99 کارونه سم وي او یو غلطي وکړي نو زه د په 99 سم کارونو باندې فوکس نه کوم بلکې زما چې کوم فوکس وي زما چې کوم توجه وي نو هغه په یو غلط کار باندې وي چې دی دا یو غلط کار هم پرېږدي زه هغه د هغې اصلاح کوم ځکه چې دی اوس مانه تربیت حاصلي د ما د اصلاح دپاره راغلی دی نو چونکې چې د اصلاح دپاره راغلی دی نو اوس په زه د ده دپاره چې کوم دی دا غلطۍ کوي نو زه به د ده دپاره په هغې باندې توجه کوم چې دی غلط کار نه وړي نو خبره دا ده چې کله یو سړی تاله راشي د ملاقات په نیت باندې او هر څومره به د عمله دی نو ته به د هغه یو ښه کار ذهن کې واچي چې بی دی فلانکې کار ښه کوي نو په هغه بنیاد به ته هغه سره خبرې کوي ته به د هغه غلط کارونو ته نه ګورې او که ستا مرید دې تاله راشي ستا شاګرد دې تاله راشي ستا د انډر لاندې یو کس دی او هغه ستا تربیت کې دی ته ول تربیت کې نو که هغه تاله راشي او هغه 99 کارونه سم کړي او یو کار غلط کړي نو ته به هغه یو غلط کار باندې توجه ورکړې چې بیته دا غلط کار مه کوه ځکه ګناه ده تاسو دین کول پکار الله خبر کیږي د پیغمبر د سنتو خلاف کې نو د هغه په هغې باندې اصلاح کول چې هغه یو کار هغه غلط چې کوم کار کوي هغه هم دې پرېږدي نو لهذا چې کوم خپل خلک دي مثلا کشران رونه دي داسې چې کوم دی نو شاګردان دي او هغې سم کارونه ډېر کوي خو غلط کار لږ کوي نو ته به په غلط کار باندې فوکس ورکړې چې دې دا غلط کار پرېږدي او که داسې یو عام کس دی په عام معاشره کې خلک کار کوي غلط کار کوي او سم کارونه هم کوي نو ته به په هغه معاشره کې هغې سره چلیږي ته به د هغه په هغه سمو کارونو باندې فوکس کوي چې یاره دی خو دا کار هم کوي دی دا کار هم کوي دی دا کار هم کوي نو ته به په هغې باندې فوکس کوي او د هغه چې کوم غلط کارونه کوي د هغې بوله په کلاره باندې اصلاح کوي په ترتیب سره